اوس په دې کې وروستو یو څیز ښیي دا عام مطالعې سره تعلق دی هسې لږ به یې هغه ټچ غوندې وکړو تینو اکایو کې باهمي نسبت درې واړو اکایانو د یو بل سره څه نسبت چې په یو دایره کې 360 درجې او په بله دایره کې 400 حصې نو د دې درجاتي نظام د یوه حصه یا د یو درجه دا به په ګریډین نظام کې د څو حصو برابر یا په ریډین نظام کې 6.28 حصې دي که نه نو د ریډین نظام یوه حصه یو ریډین دا به د درجاتي نظام کې د 16 درجو برابر وي په ګریډین نظام کې به د 16 ګریډونو برابر وي بیخي په اسانه پښتو کې داسې یو سړی دی هغه د ډوډۍ نه جوړې کړي 360 نوړۍ دقې مر روټۍ نه او بل کس نه جوړې کړي 400 نوړۍ او بل یو مسلمان دی نه جوړې کړي 6 نوړۍ پوه شوې نو ظاهره خبره ده چې کمې نوړۍ دي جوړې کړي نه غټې چې څومره دې ډېرې جوړې کړي نو وګورئ پوه شوې نو اوس دا تناسب معلومول چې د کوم یار ته نه جوړې کړي دي 6 نوړۍ نو د ده په دې یوې نوړۍ کې چې د دې نه جوړې کړي 360 نوړۍ نو په دې یو نوړۍ کې 16 نوړۍ هغه راځي چې هغه دې نه جوړې کړي 400 نوړۍ نو په دې یوه نوړۍ کې هغه 16 نوړۍ دلته راځي 16 حصې به دلته راځي دقه د یو بل سره نسبت ټیک ده نو دی وایي په درجاتي نظام کې زموږ سره 360 درجې دي که نه په ګریډین کې 400 په ریډین کې 6.28 دا د یو بل برابر دي نو اوس په یو درجه کې به 100 ګریډونه نو هغه ښیي چې 1.111 داسې ټیک ده یو روغ او یو پسې بیا هغسې یعنې که بل 1.11 یعنی که دا یو درجه تا 100 ځای کړم یا که دې 10 ځای کړم بیا په 10 کې یو په 100 کې 11 یو شی دی پوه شوې یا که دې 1000 کړم 111 ټیک ده داسې په یو درجه کې به ریډین یې څومره دي نو ریډین خو ډېر غټ و که نه نو وی په یو درجه کې دي زموږ سره 0.014 دغه ریډین ډېر د یو ریډین هغه اشاریونه پسې ډېر په کټ کوي لکه چې یو ریډین ته 1000 ځای کېږي که نه نو 0.61 په هغې کې صرف 17 یو ریډین چې 1000 ځای شي نو 17 دا به د 17 حصې چې دي هغه به برابر وي د یو درجې درته وبوړو بس مو پوه شي داسې یو ګریډ چې دی ګریډ خو بیا د درجې نه وړو کېو که نه نو په دې کې به درجات څومره راځي نو په دې کې یو درجه روغه نه راځي هغه یو پکې ماته راځي اشاریه 9 0.9 یعنې چې یو درجه هغه 10 ځایه کې نو 9 حصې پوه شوې یا که په اسانه باندې ووایو په دې یو ګریډ کې 9 دقیقې وي څو دقیقې وي 9 دقیقې ٹھیک ده چلو ایک ریډین نو 57.2 یو ریډین چې دی نو دا د 57.29 درجو برابر دی په یو ریډین کې څو وي 57.2 درجې او داسې په یو ریډین کې ګریډونه څو وي ګریډونه د درجاتو نه بیا لاندې دي که نه هغه به کېږي 63.6 होएगी पे तीनों इकाइयों के बाहमी ताल्लुक की एक मिसाल 1 दर्जा 1.1 ग्रेड मसावी है 0.017 रेडियन ठीक है व्यवस्थ दा अगा हिसाब के नो साइन थीटा साइन काज टेंजेंट दा माने उसले बदलेगी होता उस वर्ग की हां अब तफसील से हम हिसाब कोशे नो साइन 1 ची دا برابر وي د ساين په درجاتي نظام کې ساين 1 نه چې جواب راځي نو د کیلکولیټر ته ګریډین نظام ته بدل کې نو بیا به د ساين 1.1 نه واقع جواب راځي
لکه د کیلکولیټر ریډین نظام ته ورواړې نو بیا به د ساین 0.014 نه واقع جواب راځي لکه دا د یو بل سره سړي برابر ٹھیک ده فواید قطر کو ڈائیمیٹر اور رداس کو ریڈیس کہتے ہیں قطر دا دائرہ کی جنا قطر ہی کنا جو مرکز یہ دا انگریزی کی سوئی ڈائیمیٹر اور رداس ایو طرف صرف رداس دے دیتا ریڈیس او دا ریڈین چی دے دی ریڈین سیسٹم کی دا محفوظ دے دا ریڈیس محفوظ دے دا چانا ریڈیس ذکر چی دا ریڈین چی دی جوڑ کر دا یو ریڈین دے پوشوی اکبر ریڈین چھ ریڈین دی بگی کر دا یو ریڈین دی دا رداس پا اعتبار سر جوڑ کر دی رداس نا پی معلوم کو بیان تصوکلا نخوا لگولا دیم رئی ایسا جوڑا ٹھیک دا فائدہ نمبر 2 قطر اور محیط کے درمیان تقریباً 22/7 یا 22/7 کی نسبت ہوتی ہے یعنی محیط قطر کے 3 مثل اور 1 صبع کے برابر ہوتا ہے اسی نسبت کو پائی کہتے ہیں یہ نسبت تصوی پائی بیا 22/7 لاغت 22/7 تقسیم کی ندینہ مراشی 3.14 او کنا توائی جی اشاریو تے نہ بدلو بلکہ پاگے بٹو کی بیا 3/1/7 3/1/7 نمبر 3 پائی کی 22/7 کی بجائے بہتر قیمت 355/113 بھی ہوتی ہے نسبت سے نہیں 355/113 نے جس سے جواب راضی دے 22/7 نمبر راضی خود 3.4 بعد لگ فرق راوځي بیا نو د ټول صحیح چې وینو هغه بیا 355/113 نو کته دې چې غړ غړ حساب کینو بیا 22/7 ولا کوم مسله نه کوي او ډېر دقیق حساب کې لکه مثال د 40 روپو حساب کې او پاغي کې ته وی چې 40 کې زمانه په یو کته راځي اوس په 40 کې په سونو په زرګاو پته نه لګي کنه پوجي دغه په دورو سو ایکشن کې نه لګي کنه په دې شي دقیق حساب کې چې ټیک د کاروبار یا سیسو د 40 دی زم چې په 40 روپو کې زمانه یو روپو کته ورا بیا دقیق حساب بیا 22/7 منغو بیا 355/13 خد دقیق حساب وشي وشولا ته وایي چې یاره دا به ماته یادېږي سم چې د پای مقدار چې دا 355/113 دې په ځان قرآن یو احتیاط کې نو ښه ده یو حدیث مبارک یو جمله یو قصه یادوي نو ښه ده که نه دا بالکل یادوم ٹھیک ده په دې لپاره ځان له یو ټریک دی خپل ٹھیک شو یو مسخره غونته کېده په کې باندې ځان پوه یو هندسي وي طاق او یو وي جفت زوج او وتر دا چې ورته وایي نو دا طاق چې 1 3 5 7 9 دشي کنه او جفت 4 6 8 پوه دا طاق هندسي چې کومې دي په دې کې دا اولنۍ درې وړه هندسي راواخله اولنۍ درې پکې کومې کومې دي 1 3 او 5 او دا بیا ډبل 1 1 3 3 5 5 پوه شوې او ټوټل څومره شي شپږ د ښي طرف نه شروع وکړه دا درې د بټې نه بره ولګوه او دا درې د بټې نه پوه شوې دقیقه دی یادونه اگر چٹکلا دے اور تم نے لکھی دی اس کو یاد کرنے کا چٹکلا یہ ہے کہ شوروں کے 3 طاق اعداد کو 2 مرتبہ لکھ کر ان کے بیچ میں تقسیم کا نشان لگا دے پوچھو کہ 355/113 یا دقیق حساب لکھے 22/7 دا چې بیا په دې تقسیم کې د دې ناراضي
هغه څه شی 3/1/7 یا په اشاریه نظام کې ترازی 3.14 دي ته وایي یو پای 1 پای دي ته څه وایي 1 پای او په ریډین نظام کې په ریډین سیستم کې به زموږ سره 100 پای وي 2 پای ریډین سیستم کې 100 پای وي 2 پای ٹھیک ده نو کله د صوبوي چې ښه په ریډین سیستم کې 2 پای وي او ریډین به کې سوره دي دا ته معلوم یو پای کې 3.14 دی نه 3.14 جمع 3.14 6.28 وای په ریډین سیستم کې زموږ سره چې روغې ریډین دي او 28 چې یو ریډین 100 ځای کې وای کې 28 یو ریډین 100 ځای کې وای کې سوره 28 نو په ریډین نظام کې نو په ډیګري سیستم کې زموږ سره دی 360 ډیګري درجه په ګریډین نظام کې هغه دی 400 ګریډ او په ریډین نظام کې دی 6.28 ریډین ٹھیک ده او بیا په روح سیستم چې دی روح نظام پای کې 6000 جی پوه شو دا غي سره موږ څه کار نشته ٹھیک ده په دې څلور وړه نظامونه دي په دې کې فقط درجاتي نظام سره ډیګري نظام چې جی دې سره ټول هغه کیلکولیشن وکړي جی ٹھیک ده او دا نور مو سره زده کوو د ضمناً د دې لپاره چې موږ چې خپل حساب کتاب کوو په دې کیلکولیټر وکړو یا په کمپیوټر کوو که نه نو په دې کې هم درې واړه نظام دی او په هغې کې هم درې واړه نظام دی نو هسې نه چې کار په یو کې کوو لګېدلی راته بل نظام پوه شوې نو چې کوم نظام کې کار کوو چې حقه نظام په دې کې لګېدلی نو بیا به صحیح جواب دی ٹھیک ده او په دې کې هغه د سیټ کولو لپاره مې ته وویل دلته یو بټن دی موډ یې پې لیکلی که نه ٹھیک ده دې باندې چې دوه پیرې زور یو پیره ده یو پیره بیا درې واړه نظام راغله डी ई जी डिग्री निज़ाम 1 بیا د आर ए डी रेडियन सिस्टम 2 जी आर ए ग्रेडियन निज़ाम 3 موږ په ډیګري نظام کې کار کوو 1 هوا هغه د بره ډیګري راغی اوس په حساب کوو اوس په جواب صحیح راغلی ٹھیک ده او که هغه لګیا په ډیګري نظام کې وي او دلته لګېدلی ګریډین نظام یا ریډین بیا هم بس بل شان جواب راوځي ټیک ده نو بیا به ته وایي چې یا دا کلکولیټر خراب دی او یا زما نه خطایي راغلی نو ستا نه خطایي راغلی نه دی خراب دی او نظام صحیح پوه شوې په دې دلته مو ته بیا په دې زاویو ماویو په دې مثلثو باندې